और अपील बनाम गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, IGP, डिप्टी कमिश्नर, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, मारूफ प्रॉपर्टी डीलर और लाज पर किला नागमान दाऊद जई के रिहायशी हाजी बख्तियार खान ने आला हुक्काम से अपील की है कि हमारी 87 जुरेब ज़मीन है जिसका बाकायदा रिकॉर्ड और इंतकालात भी मौजूद हैं, लेकिन 2012 से दर्रा आद खेल के रिहायशी नासर जमाल जो एक बासर शख्स है ताकत के जोर पर हमारी ज़मीनों पर काबिज है। इस सिलसिले में हमने जिरगे भी किए और अदालत से भी रुजू किया। जिरगों और मुअज़्ज़िज़ अदालतों दोनों ने हमारे हक में फैसला दिया और डिग्रियां जारी की। आइंदा चंद रोज में जज साहब तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर देंगे, लेकिन मुखालफ फरीक नासर जमाल किसी ज़ाब्ते और कानून को नहीं मान रहा। इसने पुलिस के ताउन से हमारी जमीनों के कुछ हिस्से पर दीवार चढ़ा दी है और हमें हमारे हक से महरूम कर दिया है। उल्टा पुलिस और दूसरे तरीके से हमें धमकियां दे रहा है। इसलिए हमारी आईची मुअज़्ज़िज़ अदालत और दीगर हुकाम से अपील है कि हमारे इलाका के थाने के SHO जो अपने अफसरान के दबाव में आकर हमें दबाव में लाता है और हमें तंग कर रहा है, इससे हमें निजात दिलाई जाए, हमें हमारा हक वापस दिलाया जाए। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड और इंतकालात मौजूद हैं, सरकार इन सब की जांच पड़ताल कर सकती है। इसने हमारी ज़मीनों पर जो दीवार तामीर की है इसे फौरी तौर पर हटाया जाए, हमारी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दुआ गो मिन जानिब हाजी बख्तियार खान, गाँव लाजबर, किला नागुमान दाऊद जई। जी जमा बख्तियार खान नोम दे ना नागुमान लाजबर खला लाजबर जिसे जमूंगा निख दे नाकली चकम दे लाजबर जिसे पनुमाबाद दे कारोबार खो मख के दमू ट्रांसपोर्ट हो बिया 2012 की जी मा दा प्रॉपर्टी कार शुरू करी दी दा जी 2012 ने जी दा कसमू पसरागनु नासर जमाल नुमी दे दा जी दगه د دارې دی بیسیکلی او د مو سره ډېر لانجې کوم چې موږ پکې جیل مل ته مولې ګلو دغه ته مول خپل حق ته مو سره 87 جرب انتقالات پر ریکارډ یو ډیګری مو ته شو یو بل مو شو ان شاء الله یو دا 25 جرب ډیګری شوی دا بل چې کم دینو دا 62 جرب ډیګری شو د خیر سره او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله مو ته ریلیش انتقالات او د بیا ډي سي لس پیسې می سي ورکی 2.3 کروڑ روپے مو خبر نو او هغه 25 جرب د مو په خارج کا چې خارج که ما وته لکه دا دی ولې خارج که بیا مو لاړو کوټ ته چې کوټ ته لاړو هغې مو له ډیګري وکړې دا ستاسو وخت مو په ټکسونه جمع کړي او شین په جمع کړي جي مو له کوټ راکړه لکه جرګې ډېرې زیاتې وشوې کله چې جرګه سر ته ورسي او پینل شي او د ته پته ولګي چې ما نه خو دا ځای ځي دا کم چې د قبضه کړی دی نو د هغه جرګې نه وتښتي جي یو پیره پکې جي دا افتخار بابا چې کم دی هغه پکې واکونه مغشتو بیا هغه دا د ما د وس کار نه دی اوس چې دا چې د مله په خوشاله او بس ساتي صدام خان د موږ په کار کتو هو دا تاسو کاته ډېر ګران ده بل بر د MPA چې کم دی نو اجازه خان هغه ما ته وی چې را بختیار کله خو موږ پکې یو قدم ولو خو هغه ما ته والے پکې مو خو هر وخت اجازه ته کنه که زمو ساه کې مولا نه کې کداږي ساه کې اغیله ورکې ایلونه جی داسې ده چې هغه د دې لپاره چې د لکه د پرشرای شي د به د خو التجی د خلکو ته هم کده پرشرای شم کده مړم شمه نو زما په نوم انتقالات د بچرته دي زما بچی به تیلی زمان وسی به تیلی لکه الډی کده سره انتقالات دی به موږ جرګی ته کې موږ هم کینو و دې ګوري کده سره دته به پرو قدم ګدم وي ان شاء الله موږ پر دې حق نه کړو ادارو خو چې کم دی او کې سم نه مو سره ډیر زیاتیو کو لکه یو ادارې مو سره داسې د ستنغنی کړي کنه حالان کې دغه نور ادارې شته نه صرف پولیس دی او پولیس ټوټل دغه په طرف دی او ټول پولیس ځکه چې په موږ باندې د ETC پرچا کړی نو د دې وګوري چې د ETC پرچې نه مخکې د پولیس په مورالو ناتو تاڼو پولیس په مورا واچولو نو په موږ باندې چرته پرچا وه ایس پرچا نه وه رالو دلته غوبل AC ګانې مړه او ټیویانه مړه او دا کیمرې مرانې یوړې او شمسې مرانې یوړې 3.5 کروڑ روپے کور کې پراته هغه مې وړې 2 کروڑ روپے ما سره بوجر کې پراته وجر کې ما ارس کول الته د کاروبار کول او زه اکاونټ نه ساتم هغه مې وړې جی الته د ما ټون دلته کې ټون تلاړ الته ټول سامانونه یوړو پولیس لکه یو قسم له چورو ارسي موږ عدالت کې دغه خو عدالت هم دغه په طرف ته جی موږ بل ور د مانه په دیناګمان په چوک کې 1.5 کروڑ روپے واغشته د کسانو او ما پولیس ته ما راشه دغه شانچل دي پولیس هیڅ اقدامونه موږ آی جی له لړ ما درخواست ورکو هغه ډېر نمبر متر واغشتو بیا دغه خیره موږ په اخبارونو کې ورکو ایس قسمه الته سړی زوره ور دي ډېر مال دی وسره بس هغه چې لک زورو کې موږ لک زورو کو ایو لسته روپے ورکو به مو شي ختم کی ان شاء الله ملو شو هغه داسې شو چې جی یو ډیګری ملو شو اوس په دې 18 تاریخ باندې بل ډیګری ملو شوی دا خو هغه چې موږ به دا جج وی چې د آرډر لیکم ان شاء الله په 18 تاریخ تاسو راشه تاسو را بیل بم کو ان شاء الله وی دی ولونه بم د غوړ ورسره تاسو خپل شي ملو شي هغه خپل ملو شي